والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب التشديد في البول باب د په بیان د هغې سختۍ کې چې وارده ده په باب د تشو امتیازو کې. نو فی البول بصفت د تشدید شي. باب التشدید الوارد فی البول، هغه تشدید چې حدیث کې وارد دی په باره د امتیازو کې چې څوک ترې ځان نه ساتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة وابو قريب قالوا حدثنا وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وابي بكر وابي هريره وابي موسى عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنهم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن طاووس. وروايه الاعمش الصح. وسمعت ابا بكر محمد بن ابان يقول سمعت وكيعا يقول الاعمش احفظ باسناد ابراهيم من منصور. اول خو دې حدیث ته وګورئ او دویم امام ترمذی رحمه الله سندی بحث کوي او دریم مسائل ته چې کوم د حدیث کې ورته اشاره شوی. اعمش نه مراد سلیمان ابن مهران دی، دا ثقه راوی دی، او د طاووس نه مراد طاووس ابن زکوان ابن کیسان دی، دام ثقه دی، د ابن عباس شاگردانو کې دی. د ابن عباس نه روایت کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم مر علی قبرین، نبی علیہ السلام په دوه قبرونو تیریده. فقال نبی علیہ السلام فرمایل انهما يعذبان، دوی ته خو عذاب ورکول کیږي. وما يعذبان فی کبیر، او دوی ته عذاب نه ورکول کیږي په داسې غټه خبره کې چې ځان ساتل دې ګران دي. فی کبیر، دوی ته عذاب نه ورکول کیږي په غټه ګناه کې، دا معنا یې نه ده، ګناه خو غټه ده. وما يعذبان فی کبیر، دوی ته عذاب نه ورکول کیږي داسې غټ کار کې چې ځان دې نشي ساتي، معنا اسانه کار. یو روایت کې داسې راغلی دی وما يعذبان فی کبیر بلا انه کبیر، یو ځل نه پې د کبیر وشو بیا اثبات د کبیر وشو. تطبیق پکې دا دی چې نه پې وشو د کبیر چې ځان ساتل دي کبیر نه دي، او بیا انه کبیر فی المعصیت. اما هذا دغه یو چې دی فکان لا یستنزه من بوله، ځان نه ساته د تشو امتیازو نه. واما هذا دا بل پکان یمشي بالنمیمه، تک به کو په چغل خورای سا، چغل خوری به کولا. دلته دی روایت کې خو لا یستنزه راغله، په بعضې کې لا یستبرئ راغلی دی. لا یستبرئ ځان به ښه نه صفا کاوه من بولی، او لا یستنزه معنا ځان به نه ساته د څاڅکو د امتیازو نه. او بعضی که لا یستترو راځي ځان به نه پټاو د امتیازو نه. او بعضی که لا یستنصرو راځي لا یستنصرو من البول. تاسو په خبره باندې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دا مختلف روایات راغلي دي. وما هذا دا بل پکانه یمشي بالنمیمة، چغلخوري به کوله. چغلخوری څه ته وایي؟ نقل کلام الغیر لقصد الافساد،
د بل سړي خبره بل سړي ته نقل کول د دې دپاره چې د دواړو جګړه شي، دواړه سره وران شي، دې ته چغل خوري وایي. حدیث کې دی لا يدخل الجنة قطات، ذات طالبین کې ویلي که جنت ته به قطات لاړ نشي. قطات څوک دی؟ چې دوه ملګرو په منځ کې خبرې وړي راوړي او هغوی په منځ کې دشمني جوړوي. یو روایت کې داسې لا يدخل الجنة نمام، چې غلخور به جنت ته لاړ نشي. معنا اول به نه ځي، خو به ځکه مسلمان دی دخول اولی نه پیدا، مطلقي دخول نه دی. نه تاسو دې دېمې خبرې ته وګورئ چې بیا مسلو ته راځو. امام ترمذي رحمه الله سند کې کلام کوي او په الباب عن زید ابن ثابت روایت هم شته. دا نه دی معلوم چې کوم کتاب کې دی، علامه قف علی اصله مبارک پوری وایي. و ابي بکر د روایت مسند احمد ابن ماجه کې دی. و ابي هريره د روایت هم مسند احمد ابن ماجه کې دی. ابو موسی روایت طبرانی ذکر کړي معجم کبیر کې. عبدالرحمن ابن حسن روایت ابن ماجه کې دی، صحیح ابن حبان کې دی. قال ابو عیسی وی هذا حدیث حسن صحیح. دا خو عامش روایت کړی دی د چانه؟ د مجاهد نه. مجاهد روایت کړی طاووس نه او طاووس د ابن عباس. نو د مجاهد او د ابن عباس په منځ کې واسطه شته چې طاووس دی د عامش په روایت کې. هلکه پې پوه شئ. وروا منصور هذا الحدیث عن مجاهدین، او منصور دا حدیث روایت کړی د مجاهد عن ابن عباس ولم یذکر فی عن طاووس. طاووس واسطه پکې نشته. د مجاهد دوه شاګردان دي، عامش او منصور. عامش د مجاهد روایت په واسطه د طاووس کوي د ابن عباس نه، او د منصور په روایت کې د مجاهد روایت د ابن عباس نه بغیر د طاووس نه. و روایت الاعمش اصح. امام ترمذی وی د اعمش روایت اصح ده. پیسې په یعنی د منصور روایت هم صحیح ده، اصح اعمش ده. دا هغه صحیح څنګه ده کې د یو ځل د ابن عباس نه مجاهد د خپل اوریدلی او بل ځل ته په واسطه د طاووس سره اوریدلی. تطبیق وکړي کېږي دواړه صحیح، خو دي خو اصح اعمش ده. ولی وسمعت ابا بکر محمد ابن ابان، د ابو بکر محمد ابن ابان نم اوریدلی امام ترمذی و دا لوی محدث دی. یقول سمعت وکیعا یقول، د وکی نم اوریدلی وکی ابن الجراح نه الاعمش احفظ لاسناد ابراهیم من منصور. اعمش خیادون کې دی د ابراهیم د سندونو د منصور نه. هلکه په دې ځای پوه شئ څنګه؟ چې ابراهیم روایت د چا نه کوي؟ ابراهیم چې ابراهیم د چا نه روایت کوي؟ ها صحیح شو. په کم سند کې؟ په ابراهیم په سند کې. او مې منصور دا چا سره لګي؟ هلکه دې ځای تل خیال کوئ. ګورئ دا میم منصور دا د احفظ پورې متعلق دی. اعمش احفظ دی، میم منصور. هلکه پې پوه شئ. ځکه اوس خبره خو په احمش او په منصور کې ده. دا دواړه د مجاهد شاګردان دي. او په سند کې په ترمذی شریف کې سند کې د چا سند ذکر دی؟ د اعمش د عن مجاهد او منصور عن مجاهد. صحیح شو؟ نو په دې دواړو کې کم یو احفظ دی؟ اعمش احفظ دی مم منصور د منصور نه. خو ګوره دلته بله خبره ده، لاسناد ابراهیم. اعمش احفظ دی د منصور نه، خو د ابراهیم نخعی په سند کې. په چا کې؟ چې کله اعمش روایت کوي د چا نه؟ ابراهیم نخعی نه، او منصور هم روایت د ابراهیم نخعی نه کوي. نو کم یو پکې بیا احفظ دی؟ لکه په پوه شئ دا مطلب دی.
د دینه چې کوم مدعا په سند کې راته نه ثابتي وره ځکه مدعا خدا دا چې اعمش روایت کوي د مجاهد نه او منصورم روایت کوي د مجاهد اوس اعمش احفظ د منصور نه په سند د ابراهیم کې دینه دا نه لازمیږي چې اعمش د احفظ چې د منصور نه په سند د مجاهد کې و الکه تاسو خبره پوه شئ دې کې دا کمشته په دې ځای کې الکه یو راوی دی د یو استاد په سند کې احفظي او د بل استاد په سند کې احفظ نه نه په روایت کې سند د مجاهد ذکر دی عامشان مجاهد او دلته دلیل کې څه ذکر ک چې احفظ دی په سند د ابراهیم کې د منصور نه اوس به پوه شئ کې به پوه شئ دې خبرې ته خیال کوئ خوس دې کې حدیث تراشای حدیث کې یو خدا خبره ده چې تشی امتیازونه سره ځان نه ساتي او چغل خوري کوي دا سبب د عذاب قبر دی دا سبب د څه دی یو خبره خدا ده چې د عذاب قبر او د چغل خوري او د عذاب قبر او د امتیازونه د ځان ساتلو سم مناسبت تاسو ما په خبره پاینس تاسو به وایي چې خدای پوهیږي په حکمتونو د دین منګه نه پوهیږو خدام را ده چې دا تش امتیاز دا اودس چې کم دی مقدمه د چا ده د مانځه ده او د عبادت مقدمه چې ده د طاعت په ټولو طاعتو کې غوره شی صلات دی که نو داسې به ووایو چې د طاعت مقدمه چې دی وضو او وضو د استنزاح د بولو نه بغیر کېدی شي چې سړی اودس کوي اول څه کوي اول د تش امتیاز او غټ اودس ماتي نظام ښه په هغه کې صفا کي نه بیا اودس وکړي لکه استنزاح من البول دا مقدمه د طاعاتو ده مقصوده صلات او غیر مقصوده وضو اوله مرحله د اوداسه د استنزاح من البول ده او اوله مرحله د آخرت د ژوند برزخ او قبر چې دا اوله مرحله صحیح نه وي نو خدای به دا اوله مرحله خراب کړي هلکه په فرق باندې پوه شئ دویم نمیمه چغل خوري دا دو خلق کسانه په منځ کې چغل دغه فساد راشي او دشمني راشي د دې بنیادی خبره او مقدمه چې دا وړي راوړي خلک وایي تا ویلي او ما ویلي او دلته دا خلک وایي تو تو او میاو 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 وایي که زه هم جره پیشو والا میم وایي تو تو او دا مقدمه ده دا نمیمه ده چغل خوري لکه نمیمه مقدمه ده چا ده د دشمنی ده همدارنګي نمیمه سبب د عذاب قبر د عذاب قبر مقدمه د چا د اخرت د عذاب ده لکه تاسو به پوښ یو مقدمه د بلې مقدمه سره مناسبت شته کړه ځکه دا سببونه د چا وګرځول د عذاب قبر وګرځول بس شارع پويږي او خدای ورته پزړه کې چولي و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تاسو په خبره پوهیږئ نو موږ تاسو له پکاجي تشو امتیازونه ځان وسات بس د دې بهترینه طریقه دا چې اودس خوچ کو لوټي یا ټوشي پیپر استعمال کو تشناب لنه نوځي چې ساس کې بي خي بنشي زورونه کوي چې بیا بنشي او بیا بنشي او بیا بنشي بیا اودس شروع کوي دا نه چلته ور پرش وه امتیازه او بیا بمبا لوټه ځان لږه کوي استنجا وکړي بس بیا راشي او بری بلنګو را رواني نو هغه امتیازي او ته وای دا وبدي ساس کې بدل نه جي که تاسو وایي چې زمونږ نه ځي نو دا غلطه خبره ده اوس خوراکونه د سیری غذا د سي د چې هر سړي مسانه کمزور ده تاسو چقن بغ دی او کې چې د سي د سیده کنه ده نو دې شي کې به بالکل ډېر احتیاط کوئ کني عذاب قبر ته ځان تیار کړئ دا پاکستان راځتنه به طریقه دا چې سره امتیاز کوي نو نرم ځای وکي حدیث بشری کې مشکات شریف کې دي کرا چې نبی رسول الله کله تش امتیاز کې پاتا دم سم منال اده نرم زمکه تبکین استا او تش امتیاز به وکړي چې ساس کې روان راځي او په جذب دې ټیم کې سره ځان راغون کی
او بس بیا تشي امتیازي وکړي چې بوټانو ته هم وانه لوځي او مطلب جامو له هم وانه لوځي او چت ځای ونه کې چې ورته را رواني دله تاسې پې پوه شئ نه دې څیزونو کې لږ احتیاط کوئ امامان خو دې پکې ډېر کوي یا ختم میر صاحب امام دپاره خو مونځ والله چې نه کېږي که نه هغه بلا چې د قیامت پر ورځ د ګریوان نه ونیسي نو والله که ته خلاص شي خان صاحب که نه خان صاحب نه ځان څوک خلاصولی شي خو ډېر غوټه بلا د قیامت په ورځ وایي په مونځ کې د احتیاط نه دی کړی خپل مونځ خو څه کوې ځه خو خدای سره خپله معامله ده دا ډېره ذمهداري ده دا خو یوه خبره شوه دویمه خبره دا چې دا قبرونه کم ځای کې وو او دا مسلمانانو که کافرانو یو روایت دا چې دا د کافرانو قبرونه او یو روایت کې دا چې دا د مسلمانانو قبرونه او جنت البقیع کې نبی علیہ السلام تیرېده بقیع راجح هم دا چې دا مسلمانانو بخاری شریف کې روایت دی را بشي هلته وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا داسې چل وکړو چې شاخ یې راواخیسته او سر او خپو ته یې ورته کېښوده یو یو ته او دا یې ویل چې شاید چې خدای پې عذاب سپک کي معلم یی بسا تر څو پورې چې دا اوچیږي دا په وحی په ذریعه نبي اعظم ته معلوم شوي چې دا اوچیږي نو هغې پورې به دوی ته عذاب قبر کمي اوس سوال دا دی چې ګلونه په قبر اچول څنګه دي اخم تازه یي عذاب قبر پې کمیږي لکه بریلی نه پې اچوي ګلونه سم ګلونه ترې جوړ کړي خبر نه دا نه دي جایز ګلونه نه دي صحیح تاسې په خبره باندې پوه شئ که بې پوه اوس زه ته یوه خبره وکړم چې مړی وشي او په قبر ورته شنې لښتې څنګه دي دې حدیث نه خو معلومیږي که بخاري شریف روایت نه بعضې وایي چې دا خصوصیت د نبی علیه السلام موږ له نه دي په کار چې کېږي او اهل بدعت خو وایي چې ږدې به یې پې ځکه نبی علیه السلام راجح قول پکې دا دی چې کوم شی ثابت په کومه طریقه ثابت مقه شان به یې پرېږدي دا نبی علیه السلام یو ذریخې دي نه که چېرته چا وکړه چې شمپوشي به کې خو دا به رواج نه ګڼي چې یاره مړی وشي نو شنې لښتې پې ښخه وایي که چا وکړه بد ورته مه وایي خلکو له ترغیب ورکول نه دي په کار چې داسې وکړي چې بس عذاب قبر به ترې لرې شي هلکه دا خبریلین خو خلکو له دعوت ورکوي په قبر ورته لښتې کېدی او غیره وغیره تاسې پې په دعوت نه دی پکار که چا وکړم بس خپله پټول پکار دي ځکه نبي علیه السلام نه ثابت دي که نه دې ځای باندې تاسې پوه شئ که بې پوه نه شئ باب ما جاء فی نصح بول الغلام قبل ان یطعمه باب د په بیان د هغې روایت کې چې راغلي دي په ترمکیا د میتیازو د الک مخکې د دې نه چې ډوډۍ شروع کړي الک لا ډوډۍ نه یې شروع کړي او میتیاز یې ستا په کپړو وکړي نو بیا به پې اوبه پوڼی هلکه دا اختلافي مسله ده جینۍ او الک چې ماشومان یې پی خوري د مور د هغوی او دسمات دی د الک او دسماتي کې اختلاف دی داود ظاهري وایي پاک دی وینځلو ته هېڅ ضرورت نشته البته ترمکیا به کې ځکه حدیث کې راغلی دي دا امر تعبدي دی نورې پاکي دی د جینۍ هغه پلیتې دي او ائمه اربعه جمهور عالمان وایي نه پلیتې دي د الک هم پلیتې دي او د جینۍ هم هلکه دا الک په پلیتۍ کې لږ خفت دی د جینۍ نه او دا خفت پکې ځکه دی چې جینۍ کې رطوبات زیات دي او مزاج ګرم دی بدبویي پکې ډېره ده او الک مزاج خو دومره ګرم نه وي لکه د ښځې مزاج چې څومره ګرم وي او رطوبات هم پکې قلیلي نو مطلب هغې کې لږ تخفیف دی بیا وجه دا چې د جینۍ میتیازې چې جینیو کې ټولې یو ځای باندې ځي نو دغه کېږي که نه یو ځای کېږي او ټول ځای دغه کوي جامې ټولې او د هلک میتیازې خو داره ده که نه لکه د بمبې لکه تاسې بیا پوه شئ نو یو ځای بې پوره نه کېږي صحیح شوه نو هغه به ترمکیا باندې لږ لږ اوبه پې داسې کم کېږي هلکه خلاصه دا شو چې د ائمه اربعو په دې اتفاق ده چې د هلک او د جینۍ میتیازې پلیتې دي څه دي پلیتې دي او داود ظاهري څه وایي هغه وایي د هلک میتیازې پاکې دي
او د جینۍ هغه پلیت دا یو اختلاف شو. بیا ائمه اربعو بیا په خپلو کې اختلاف دی چې نجسې دي نو طریقه د صفایي څنګه ده، طریقه د صفایي څنګه ده. امام شافعي رحمه الله وایي چې طریقه د صفایي داسې ده چې ترمکیا به پې وکړي. څه به وکړي؟ ترمکیا داسې دغه به پې وکړي، ساسکي به پې وکړي. دیزی پورې پوه شئ، نزحه به پکې وکړي. دا د امام احمد رحمه الله او د اسحاق ابن راهوی دلیل هم دی. او امام احناف سوی امام ابو حنیفه رحمه الله غسل پکې وینځي به خو غسل خفیف پکې دومره او جنای هغې کې به غسل ثقیل کې خفیف به نه سخت غسل شدید او دې کې لږ شانې دی وینځل هم صحیح. بیا شوافی چې وایي چې نزحه به کوي لاس بلونکي او داسې داسې، بیا پکې دوی کې اختلاف ده چې دا به څنګه کې. تاسې پې پوه شئ. نو یو قول دا دی چې دومره به یې کوي چې څاڅکي ترې وبهیږي، یو بل ډول دا دی چې نه څاڅکو ته ضرورت نشته، لږ لږ هم کافي. تاسو په خبره باندې پوه شئ. قاضي عیاض شوافی ورته دا قول منسوب کړی دی چې شوافی د طهارت د بول الغلام قایله دی، لیکن امام نووي رحمه الله د دې تردید کړی دی چې نه مونږ شوافی د طهارت قایله نه یو، د نجاست قایله یو، علاج نزحه ګڼو. او احناف وایي چې علاج غسل خفیف دی. و دې حدیث کې خو نزحه راغلی ده، نزحه چې ترمکیا به کوي، یا رش راغلی، رشم دې ته وایي. دا د هغوی دلیل دی. مونږ جواب کو چې نزحه په معنا د غسل خفیف سره هم راغلی ده. څو مثالونه زه تاسو ته وایم وایه. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه. ما داخل که زوی زما په نبی علیہ السلام چې ډوډۍ نه و شروع کړی، فبال علی نبی علیہ السلام باندې تش او دس مات کا. فبال علی معنا علی ثوبه، فدعا بماء نوبه راوړې پرشه علی ترمکیا یې وکړه په هغې باندې. وفي الباب عن علي د علي رضی الله مسند احمد کې د عایشې په بخاري او مسلم کې د زینب په معجم کبیر د طبرانی کې د لبابه بنت الحارث د ابو داود کې ده. وهي ام فضل ابن عباس ابن عبد المطلب. داسې پې پوه شئ، دا مور د فضل ابن عباس ده، دا لبابه بنت الحارث دا مور د چا ده؟ د فضل ابن عباس ابن عبد المطلب ده. او د عباس ښځه ده ښه، عبدالله ابن عباس. و بالسمح روایت هم شته ابو داود کې، او د عبدالله ابن عمر روایت طبرانی معجم اوسط کې، او د ابي لیلا روایت مسند احمد او طحاوي کې، او د ابن عباس روایت داري قطني کې دی. لکه تاسو پې پوه شئ. قال ابو عيسى دا قول د غیر واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين ومن بعد مثل احمد و اسحاق قالوا ينزح بول الغلام، ترمکیا به کېږي په امتیازو د غلام، او یغسلو او وینځل کېږي به د جاري. وهذا ما لم يطعما، دا په هغې وخت چې ډوډۍ نه وي شروع، فاذا طعما غسلا جميعا، چې کله ډوډۍ شروع کړي نو غسلا جميعا د دواړو هغه به بیا وینځل کېږي. تاسو به جواب وکړئ چې دلته د رش او د نصح نه مراد غسل خفیف دی. لکه د منی مبارک کې راځي دا روایت دی ابو داود کې او مسلم کې چې حتیه ثم قصیه. حتیه دا معنا منی په امتیاز به دغه جامې پرېوځي، حتیه دازي باندې پرېوته دسې که دې ته حتیه وایي. ثم قصیه قص، هلکه پوه شئ، بعضې وایي حتیه دا شوه، ثم قصیه بیا پې اوبه واچوه، غسل خفیف نه، حت غسل خفیف ته وایي. یوه ښځه دویم مثال، یو ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، مونږ په جامو باندې د حیض وینه پرېوځي نو څه وکړو؟ نبي علیه السلام وفرمایل چې ویې موږه او بیا یې داسې کا او بیا پې ثم انزح، بیا پې نزحه وکړه. نزحه څه ته وایي؟ غسل خفیف ته. ځکه وینځه خو به وینه خو به دغه نه پاکېږي که نه چې ترمکیا پې وکړي، هلته غسل خفیف به کې، هلته نزحه په معنا د غسل خفیف سره، دلته رش په معنا د چا سره دی؟ غسل خفیف سره. ډېر د دې نظایر دي
چې نصح په معنا د چا سره راغلی دا غسل خفیف سره راغلی دا نو کدل تمونګه نصح په معنا د غسل خفیف سره واخیسته دی کې ایس بدی نشتا تاسو په خبره باندې پوښتای نو دواړه پلیتی زمونږه پنيز باندې او پاغي کې بلګه اسانه ده د الک په امتیازو کې او دغه د جنۍ په دغه کې چې کم ده اسانه نشتا دي چې پر پوښتای بس دی